ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، زه یو څو ضروري مسلې درته بیانوم. تاسې دا زما دا ویډیو تر پایه وګورئ. نو دا یاد ساتئ چې بعضې کسان دا سوچ کوي چې کله ته غسل کوې کلمه ونه وایې نو دا غسل نه ده صحیح. بعضې کسان دا وایي د غسل په دوران کې ایمان مفصل او ایمان مجمل یعنی امنتو بالله ونه وایې یا اشهد الله ونه وایې نو ستا غسل نه صحیح کېږي، چې د سمندر ټولې اوبه پر ځان توکې بیا هم نه صحیح کېږي. خلک داسې سوچ کوي. ډېر خلک داسې راغلي له ما څخه پوښتنه کړې ده چې هغه د غسل هغه کلمې راوښیه چې دغه بغیر دغه غسل نه صحیح کېږي. داسې کلمې خو ستله سري نه. د غسل خو درې فرض دي چې په خوله اوبه ګرځول، په پزه اوبه ګرځول او پر ټول بدن اوبه تویول دي. خو دا یاد ساته چې په ټول بدن کې د ویښته په اندازه ورځئ پاتې ستا غسل نه صحیح کېږي. د غسل صرف دغه درې فرض دي. بعضې کسان دا سوچ کوي چې دغه ایمان مفصل یعنی امنتو بالله یا اشهد ان لا اله الا الله دا چې د غسل دی وکړې د باندې راووتې بیا بیا وایه که چیرې دې ونه ویل ستا غسل نه سو صحیح. دا ټوله غلط ده. دا کلمې ضروري نه دي چې کله تا غسل وکړې د باندې راووتې ستا خوښه ده، کې وایم ستا خوښه ده، کې نه وایم ستا خوښه ده، خو ضروري نه دي. د غسل صرف درې فرض دي چې ما درته وویل، په خوله اوبه ګرځول، په پزه اوبه ګرځول، په ټول بدن اوبه تویول دي. دا یاد ساته چې کله ته په غسل خانه کې ولاړې او لوڅ بدن دی او بیا ته دغه کلمې وایې یا سورتونه وایې یا درودونه وایې دا منع ده. په لوڅ بدن ته کلمې څنګه وایې؟ بعضې کسان دا سوچ کوي چې د غسل په دوران کې امنتو بالله یا اشهد الله یا انا اعطیناک الکوثر دا ویل ضروري دي، که نه ووایې غسل دې نه صحیح کېږي. بعضې کسان وایي چې غسل دې وکړې د غسل خانې څخه د باندې راووتې د باندې دا ووایه، که دې نه وویل غسل دې نه صحیح کېږي، یعنې غسل به دوم وار کوې. دا غلطه خبره ده. خو چې کله تا غسل وکړې د باندې راووتې جامې دې واغوستلې ستا خوښه ده، سورت وایه، درود شریف وایه، د الله ذکر کوې او امنتو بالله وایه، چې هر څه دې زده وی وایه ثواب لري، هر وخت ثواب لري. خو ضروري نه دي که چا ونه ویل امنتو بالله نو وایي بس د ده غسل نه صحیح کېږي. دا غلطه خبره ده. دا لسرې په یو ځای کې نه په یو کتاب کې نه په احادیثو کې شته. خو ما درته وویل په غسل کې صرف درې فرض دي. دا یاد ساتئ چې په خوله به اوبه ګرځئ، غړغړه کوې به، په پزه به سوڼ کوې چې تینکو ته ورسېږي او ټول بدن به تویې. دا یاد ساته چې په بدن کې د یو ویښته په اندازه وچ ځای پاته نه شي، بس تا غسل صحیح سو. که ستا مرضي غسل دې وکړې امنتو بالله وایه، سورت وایه، کلمه وایه، درود شریف وایه، چې چشت مرضي هغه ووایه. که دې نه وویل هم د غسل صحیح ده. دا په خلکو کې خبرې مشهوره دي، وایي که بغیر کلمې غسل نه صحیح کېږي. ولې نه صحیح کېږي بای؟ په کم کتاب کې دا ذکر دی؟ نو دا یاد ساتئ دا په دې کتابو کې راغلی دي. فتاوی محمودیه صفحه نمبر 166، فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 122، رد المحتار صفحه نمبر 291، جل نمبر 1، فتاوی محمودیه صفحه نمبر 166، جل نمبر 8. نو په دغه کتابو کې داسې راغلی دي چې غسل چې ته کوې په دوران د غسل کې او پر بدن د کپړې نه وي، جنابت په حالات کې په دوران د غسل کې، نو دا کلمه ضروري نه ده بلکې منع ده چې نه به وایې.